الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. سورة البقرة شروع ده او بیا سورة بقره په دې حصہ کې د يهودو څخه خباستونه شروع تفصیلا څنګه او دا خباستونه د يهودو د دې لپاره شروع تحذيرا لهذه الامه چې دا امت د دې غلطو صفاتونو نظام بچي. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تعنون بهذا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنی اسرائیل دا تیر شوی دی او قرآنی آیتونه خو تاسو سبق دی. دا د بنی اسرائیلو نمونی یا خباستونه دا صرف د دې لپاره دی چې د دې غلطو صفاتونو دا امت ځان سکی. وإذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ بما انزل الله هغه څه باندې چې الله نازل کړی. مراد تینا قرآن او سنت دی. کله چې هغوی ته دا خبره وشي چې بهی د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د دین چې کوم تکمیل هغه ختم شوی دی، اوس قرآن مهیمن کتاب دی، په دې باندې ایمان راوړئ. نو جواب کې دي څه وایي؟ قالو دی وایي نؤمنو موږ ایمان راوړو بما په څه باندې انزل علینا چې موږ ته نازل شوی دی. وره د تورات او د انجیل دې عنوان او مضمون خدا و چې اخر کې به نبی راځي او د هغه سره به کتابي لتؤمنن به ولتنصرنه، ایمان به پرې راوړئ او د هغه نبی مدد به کوئ. هغه خبره دي صرف او صرف بس د خپل ځان پورې او په خپل کتاب پورې خاص کړو. قالو دی ویلې نؤمن بما انزل علینا موږ ایمان راوړو په هغه باندې چې موږ ته نازل شوی دی. ويكفرون بما وراءه او انکار کوي کفر کوي په څه باندې چې ما سوا د دې کتاب نه دی. وهو الحق حال دا حق کتاب دی. ګوره دې ته دا ښه معلوماتو بني اسرائیلو ته یهود نصاراو ته دوی زدن عنادن ایمان نه راوړو. او د تاریخ والا لیکلي دي چې کله غزوه موتا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم لښکر لېږو، زید رضی الله تعالی عنہ، جعفر رضی الله تعالی عنہ، عبدالله بن رواحه دا یې امیران کړه. نمبروار یې ورته ویل زید که ته شهید شوې نو جنډه به جعفر ته ورکړي. جعفر ته ویل که ته شهید شوې نو دارنګې عبدالله بن رواحه ته به ورکړي. د هغې نه وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم خاموش. یهودي عالم ناست دی، هغه وایي ما تورات کې لیدلي دي چې آخري پیغمبر کومه گفتگویا وکړي او د جهاد په موضوع دا خبره وکړي نو دغه درې واړه به شهیدان کېږي. لا تلي نه دي، جنګ شروع نه دی او په دغه مجلس کې ناست دي او یهودي عالم د هغې تصدیق کوي. زدن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی دین نه منل. قالو دی ویلې نؤمن موږ ایمان راوړو بما په څه باندې انزل علینا چې موږ ته نازل شوی دی. ویکفرون کفر کوي دي بما په څه باندې وراءه چې ما سوا د دې نه دي. ګوره هسې به طور تشبیه نن سبا که چاته وویل چې بهی
نبی علیہ السلام سنت د الله کتاب ومنه هغه خپل تنظیم ته خپل جماعت ته څه کوي اشاره کوي څوک به زه خو صرف دیوبندی یم دیوبند منم څوک به زه اهل حدیث یم څوک به زه څه یم څوک به څه یم یعنی هغه خپل جماعت ته نسبت کوي او دغه بل په جماعت باندې دا ډول نظر نه دا صرف به طور تشبیه یم دا آیات دا مطلب نه دی دا آیات مطلب خو ما تاسو ته ویلو نن سبا هم دغه ده چې بس خپل جماعت او خپل تنظیم او خپل ځای او د داسې ښکاري چې بس همدا په حق دی حالانکه وګت سوچ کلاو سوچ په کار دی یو سړی داسې کوي نو دا بعینه دا خلقو سره تشبیه ده بلکې د خو وایه د بدو بد وایه چې هر څوک هم د الله د دین خدمت کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې رواني هغه زمونږ د سر تاج دی او د هغه قدر عزت احترام پکار دی ويكفرون كفر کوي بما پات زبانی وراءه چې ما سوا د دین دی وهو الحق حال دا دی دا ما سوا د دین حق دی ورشته دی قرآن مصدقا تصدیق کون کې دی لما دا څه معهم چې هغه سره دی قرآن د يهودیت او د نصرانیت د تورات او د انجیل او د زبور تصدیق کوي په بنیادی مسایلو کې تکذیب نه کوي چې هغه ما معنی دا غي اصولي مسائل او د دې اصولي مسائل یو دي ولته تو جواب خطا خپل کتاب منئ او په نور باندې انکار کوي الزامي جواب ولته تو فلم تقتلون انبياء الله ولم وجل تاسو انبياء الله تقتلون دا حکایت د حال ماضي دي ولم وجلوا یو ورځ کې څومره انبیاء قتل کړي تورات کې صدا لیکلي چې ندی واجنه دا خو خو بل باندې دي سیاق ټول کتاب ته کله مني خپلم نه مني دا خو صرف د خلی گفتار دی قلتو تو فلم تقتلون انبیاء الله ولوجل تاسو انبیاء الله یحیی علیہ السلام ولې قتل زکریا علیہ السلام ولې قتل یو ورځ کې څومره انبیاء د اویاو پورې تعداد راځي هغه خلق چې هغه به امر بالمعروف کو نهي عن المنکر به کو هغه مور سره شریک کړه ولم تقتلون انبیاء الله ولوجل تاسو انبیاء الله من قبل دین مکه ان کنتم مؤمنین ای وای تاسو ایمان لرونکي په خپل کتاب باندې قالوا نؤمن پته ولګی چې دا نؤمن ټکي هم د دیو صرف دخلی خبره وا چې موږ ایمان راوړو په خپل کتاب باندې خپل کتاب د ایمان او د وخت نبی دی ولې قتل کوو ولقد جاءكم موسى بالبينات یقینا راغلی او تاسو موسی علیه السلام په واضح دلایل باندې منی خپل نبی راځه چې درو خایم چې خپل نبی د وخت نبی چې ټوس دلایل او غټ معجزات پیش کړي هغه کله منلې دي ولقد جاءكم موسى بالبينات يقينا راغلی او تاسو موسی علیه السلام په واضح دلایل باندې کار معجزې راوړي دي ورته هغه په معجزاتو کې په میدان تیه کې تورنجبین او مړزان کو خړل ریز در باندې سورې وکړو فرعون ستاسو په مخ کې غرق شو دارنګه قسم مددونه او نصرتونه الله وکړه کانی د دولس چینه رويستلې او ستاسو دشمن ستاسو په مخامخ غرق وو دغه نبی تاسو ولې نه منئ معجزات د تراوړ او بیا تل استاد د جون قانون راوړلو هغه نرست تاسو ته چلو ولقد جاءكم موسى بالبينات يقينا راغلی او تاسو موسی علیہ السلام بالبينات واضح دلائل باندې ثم اتخذتم العجل بوني تاسو څخه په خدای باندې وردا موسی علیہ السلام نمونه ده دی امت توای تاسو ته اخري پیغمبر په واضح دلایل نه دی راغلي واضح معجزات نه راوړي دی امت ته کې سبق دی او دی امت ته دې خبره سبق دی چې هغه صفات خپل نه کوي کوم چې بنی اسرائیل خپل کړی قرآن ژوندۍ معجزه ده
قیامت پورې معجزه ده هغه وخت نه دا واضحه معجزه ده کنه چې قرآن او ته بل قانون په ځان باندې لاګو کې قرآن او ته د هغې نه اعراض کې نه دې راواخستو نه دې پکې چېرته خپل ژوند برابر کړو نه دې عقیده برابره کړله او نه دې په دې باندې عمل وکړو ولقد جاءكم موسى بالبينات يقينا راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام په واضح دلایل باندې ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو سته په خدای باندې من بعد پس د تک د هغه نه وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي وئ ظلم څه وضع الشی بغیر محله یعنی یو شي محل نه او د هغې په ځای باندې بل شی کې لوی ظلم خو شرک دی قرآن ګواه دی په دې خبره باندې قرآن هر قصه هر آیات په دې باندې ګواه دی چې هغه د الله تعارف کوي ستا ته د رحمان ذات تعارف کوي تا ته د رحیم ذات تعارف کوي تا ته او ته بیا د بل در ته ځي او د بل د در نه غواړي د موسی قوم به ظالمي او چې ته شرک کې ته مشرک کې ته به ظالم نه نه دا خو لوی ظلم دی او لقمان حکیم چې خپل بچی ته نصیحت کو د ټولو نه مخکې ورته دا ویلي لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم لوی ظلم خدا دی چې ته د الله سره برخدار جوړ کې ستا بدن ستا د بدن یو یو پرزا په تا باندې آس پاس نعمتونه دا د دې خبرې اواز درې کوي چې ته یو ذات پیدا کړی د حق ذات سره رابطه وساته او د حق ذات حکمونه ومنه الله جل جلاله دې د عمل کولو توفیق راکړي